څوک چې جنازې ته حاضر شو، من شهد الجنازه او د جنازې منځ وکړو فله قیرات، د لپاره یو قیرات اجر دی. او څوک چې د دفن کفن دفن پوری ایثار شو جنازې نه پس نو فله قیراتان، د لپاره 2 قیرات اجر دی. صحابه تاسو کو ومن قیراتان یا رسول الله، دا قیرات څه شی دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل مثل الجبلین العظیمین، لکه د 2 غټ غرونو په شان اجر د په عمل نامه کې ولیکل شي. یو روایت کې راځي مثل احد، د احد د غر عمره اجر د په عمل نامه کې ولیکل شي. بل چې انسان وفات چې د حق ته جنازه کول او اتباع الجنائز، جنازې ته حاضرېږي. جنازه فرض کفایي ده، خو په معاشره کې استاد علاقې مړی دی او یو قسم پکې شریک نشو نو شرعاً ټول ګناهګار دي، الله به تاسو کوي. او کو چن افراد شریک شو نو د دې چن د شرکت په وجه باندې د نور د ګنا نه بچ شو، دې ته وایي فرض کفایي. څلورم حق دا دی چې کله ته جنازه کې نو د جنازې په طاق صفونه جوړي، مستحب دا دی. طاق 3 5 9 چې هر څومره خلک زیات وي طاق صفونه جوړول دا مستحب دي. دریم مستحب دا دی چې کله ته جنازه کې ودرېږي نو عموما په اولنی صف کې مسته ودرېدل دا ډېر د اجر خبره ده، خو د جنازې په موس کې رستو صفونو کې ودرېدل دا اجر دی، دغه مستحب دی. بل دا ده چې کله مړی وشي نو د په بدیان نه بیانې، یاره ما سره دا بد کړو، ما ته کنځلې کړې وي، ډېر بیکاره انسان، دا خبرې ونه کې، داغه ښه صفتونه به بیانې. حدیث مبارک کې راځي یو سړی وفات شو د نبی علیہ السلام مبارک طور کې، جنازه چې مخې ته تیره شوه نو خلکو ډېر ښه صفات بیان کړل چې ډېر نیک سړی و، داسې صفاتو والا دی. نبی علیہ السلام فرمایل وجبت وجبت وجبت. بیا یو بل جنازه تیره شوه، خلکو پسې ډېرې بدې ردې ویلې، ډېر بیکاره سړی و، داسې داسې. نبی علیہ السلام بیا فرمایل وجبت وجبت وجبت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تفوزو فدل لک ابی و امی یا رسول اللہ، دا اللہ رسول زما مور و پلار دے پتا قربان وی. تاسو د دوانو متعلق وجبت الفاظ او فرمایل سه حکمت تے. نبی علیہ السلام فرمایل من اسنیتم علیہ خیرا وجبت له الجنہ، تکم مړیو د میت متعلق چې تاسو د خیر الفاظ ادا کې خواله بیان کې د لپاره الله جنت لکی. ومن اسنیتم علیه شرا وجبت له النار، او د کم میت د لپاره چې تاسو بد الفاظ وایي د لپاره رب ذوالجلال جهنم لکی. ولی انتم شهداء الله فی الارض، انتم شهداء الله فی الارض، انتم شهداء الله فی الارض. درې پر نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو په مخ د ځمکه باندې د الله گواهان یې، ستاسو گواهی به د الله په کتاب کې او د الله په عدالت کې معتبر وي. ځکه دې سړي موږ سره په معاشره کې وخت تیر کړی دی، نو موږ ته اندازه کېږي چې دا خوف او بدو، نو که موږ ښه کلمات وایو دا د دې خبرې دلیل دی چې سړی خوف نو الله یې وبخي، او که بد ورپسې وایو مطلب سړی ښه نو نو الله یې راګیر کړي. نو میت چې کله مو چې تا سره ډېر بد کړي نو اوس د هغه خیرخواهي دا ده ډېر سخت ځای ته لاړو نو بد ورپسې مه وایه، ښه صفات ورله ذکر کا. بل د جنازې وخت 3 اوقات شریعت لیکلی دي، 3 اوقات چې کله د انور راخیږي دا سحر ټیم، او چې کله